बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तर्मीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफ़ क़ुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्'अमहुम मिन जू'इन व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। دا سلور سورتنا په یو طریقې الله پاک چلولی دي. قرآن کې دو مقصد یو مقصد معروف چې خدای کوم حکم کړل چې داغه بندیان داغه انقیاد کی، ادم منکر هغه چیزونه چې الله ته ناپسند چې داغه نه اجتناب کی. د دې دوه اسباب قرآن بیانوي. که معروف دی نو د هغې اسباب خیلي دي، لکه مونځ امر معروف دی نو د هغې طریقې شرایط یې خیلي دي چې جماعت شو، قبلې ته مخفول شو، جامې پاکول او دس شو. دارنګې د حج اسباب خیلي دي او د هغې د اسبابو تاریک له رټنه او زجر تخفیف ورکړی دی. دارنگی دا منکر اسباب چا اللہ تا کم شینا پسندی نداغی رد اور دا منکر کون کی داغی حالت بیان کرے. پدی سلور صورتونو کی دا اغی خلق کو حالت بیانی چاگئی دا اغشی ارتکاب کئی چاگا اللہ تا ناپسندی. اور دا طول نے مخ کے ذکر کری دی مومنان، د مومنانو توقیر او تعظیم الله بیان کړی دی او دا غي په موالات او مودت قران کریم کې زیات ذکر شو. نو کم خلق چې د مومنانو سپکواله کوي نو دا غي حالت بیان ک د آخرت سورته همس کې دا غي حالت دار چې همیشه مومنانو پر بټو کې کوي. همز دمز عیب بداغی لټي بد بپیوای بدنامه پلتړي او هغه تبا پافعال او پسترګو بدل دي کوي. نو دا هغه عذاب بیان ک چې لیم بدن نفل حتما دا سي خلق چې حق پرست پورټو کی کوي او دا سي خلق چې هغه د ایمان په سبب د ملک نوتی هغه پر استهزاء کوي او دا هغه توقیر تعظیم نه کوي. نو لیم بدن نفل حتما دا عذاب ذکرو کو نبض النبض پاربای کې د اغشی ارتاول غرغولی چې سړی ته ناپسندي. لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چې غوښتي وا پاغه تصویرو فنبذه نو تاریخ را نو نبض پاغشی کې راځي چې هغه شی سړی ته مکروه ګرځي. او د یهود بارا کې فنبذه بمراء ظهورهم دین ورته حق ورته ناپسند شنو شاته ارتاو کو او حتم ما طول توئی یعنی تس نس ذر ذر بے کی چاچے دا حق پرست پوری ٹوکے اکڑی. پدی صورت فیل کے دے بیان کئی چا غزائینا چا اللہ داغے تعظیم میں لے چا دا آغت شاعر اللہ بیزتیوشی نو اللہ داغے حلق و حالت دنیا بیانی. نمو کی صورت کے تخفیف اخرویو اور دی صورت کے تخفیف دنیوی ذکر کر یا مخ کی صورت کے دا اغا خلق و حالت بیان کر چی ایمان والو پوری خان یا ٹو کے مسئلے گئی.
لکه اوس هم بعضې خلک وایي یو سړی مونځ کوي وایي د چا مسلې والو ته دارنګې یو سړی جهاد کوي په هغه بدنامه تړي دنیا دپاره ملک پرېږدي او وایي دنیا دپاره د غربت د وجې نه نو د هغه سزا الله ته دا ډېر ناپسند دی او دی به دا ځای ته وغورځوي چې دس نس به یې کړي دارنګې په دویم صورت کې د هغې حال کو حالت بیانوي چې د شاعر الله هغه ځایونه چې په هغې کې د خدای نوم اخیستی شي هغه ځایونه چې د هغې عظمت توقیر واجب دی لکه جومات شه د مسلمان بدن شه دارنګې د مسلمان مال او حال شه د هغې بېعزتي کوي نو د هغې حالت بیانوي لکه ابرهه هغه بادشاه اراده کړې وه چې بیت الله به وران کم ړنګ به کم او ډېر فوج او طاقت سره راغلی و لیکن دغه میدان د محصد کې کاڼي پې شروع شو او دا کاڼي د لفظ سجیل نه دا قاعده ده چې کوم شی په تودو به ووینځې نو د وینځلو نه بعد هغه تودوالی پکې پاتې شي او چې په یخو به ووینځې نو د یخو به اثر پاتې شي نو د کاڼي زخم زر جوړېږي او د کودري ټیکري زخم زر نه جوړېږي وجه دا ده چې هغې کې د اور اثري د قوم لوط دپاره چې کوم عذاب مقرر شو نو هغه کودري ټیکرو قسم و پور پوښ شي او د هغې حدیث معنا هم دا ده اللهم صل خطایا بالماء والثلج خدای زما ګناهونه په اوبو او په یخو وینځې حالانکې وینځل خو په ګرمو بخښل کېږي خو د حدیث مطلب دا دی چې الله ګناهونه هم ماله درکړي او ما کې برودت اطمینان او امن الله پیدا کړي د هغې حدیث کې ځکه ما او ثلج ویلي دي چې خدای ګناه هم درکړي زړه مې مطمئن کړي دا نه چې تش ګناه مې درکړي او ما پریشان وساتې نو بالماء والثلج دارنګې دا شاعر الله بېعزتي چې کوي نو هغې له به الله داسې داغ ورکړی و چې هغه د اور باندې پوښ شوی او د اور باندې یو شی پوښ شي نو هغه زر نه جوړېږي دارنګې د شاعر الله بېعزتي چې کوي تیر شوي دور کې د شاعر الله بېعزتي وه د ایمان والو بېعزتي وه کلب کې ګډا به حکامو کوله او جومات کې به ګډا طالبانو مولیانو کوله او د الله کور یې برباد کړی زما یاد شي زما پړومبني درسونو کې ما د دې زور لګولی هغه زمانه کې هغه طالبان به راتله سر به یې پرېښودی او جومات کې به یې د شپې او خاص د جمعې په شپې ګډا کوله نو ما به د دې رد کو نو بعضې دوستانو به ما ته یو طرف ته خو ترد د ټولو علماو کې چې هغه وایي قرآن لوستل منه دي او میالو نه دي پکار او بل طرف ته د دې خلکو مرد کې ما د شاعر الله تعظیم د مؤمن توحید دا قرآن لازم کړی په مسلمان چې د هغه عزت او احترام وکړي نوی نه سره انکار کړی استعرب د اتیانو والو سره وی نه ګرځو د هغې تدبیر په تباهۍ کې هغې لره او لګلی په هغې باندې مارغان په شان توتګر کو یا ډلې ډلې ویشتل به یې دی لره په کاڼو چې د کودرو قسم نه کور پاخه شي چې د مرګ نه بعد هم هغې کې غذا پروت نو وګرځول الله هغې لره په شان د وښو خوړلو شو لکه غوانې چې دل کې بیکاره شي اخپو کې دل شي هغه نه د بلولي نه د کاري دارنګې د هغې بدنونه انتباه برباد کړه نو د صورت مقصد سره چا چې د مقدس ځایونو د عزتمن ځایونو بېعزتي وکړه نو دا د خدای دوست دی د مسلمانانو یو امید د کافرو د تباهۍ لک دا دی چې هغې د شاعر الله بېعزتي کړې ده جماعتونه یې تباه کړي دي د مسلمانانو مقبرې ختمې کړي دي د مسلمانانو بېعزتي کړې ده نو دا هغې د تباهۍ دپاره اسباب مهیا دي برابر دي خو زمونږ ګناهونه لا نه دي معاف شوي نو که مونږ توبه وکړو او د خپل ګناهونو معافي وغواړو نور د هغې وخت پوره شوی دی د تباهۍ او د صورت مطلب هم دا دی چې تاسو لا پکار دي چې د مؤمنانو او د شاعر الله تعظیم وکړئ قرآن کې هم سخت سزا چې ذکر کوي د کفارو نو ګڼ صورتونو کې ذکر کوي چې هغې به اخر کې وایي ومونږ دنیا کې شریان ورته وي اشرار ورته وي نه هغه اشرار مونږ جهنم کې نه وینو وقالو ما لنا
ला नरा रिजालन कुन्ना नहुद्दुहुम मिन अल-अशरार। सूरत साद के राजी मुशरिकान बवई जहन्नमियान बवई वमंगल नन सली चागा अशरार की औरते नन जहन्नम के गए निश्ते अत्तखذनाहुम सिखरियन अम ज़ागत अनहुम अल-अबसार। मंग अगई पूर टोके खोले जमन स्तर के होगी शिनी नजर रुन शोन दे दारें ये कुरान के ज्यादा जिक्र कई जरा गई द नदामत और द हसरत यो वजबदाई चाहे दुनिया के हक परस्त पूर टोकी खड़ी हुई नसूरत मतलब दार है जिद ईमान द आसारों ने यो तौकीर द मुसलमान दे अबैच मुहाजिर हुई अबैच मुजाहिद हुई अबैच तालिब द इल्म हुई अबैच आलिम हुई अबैच इमाम द मस्जिद भी अबैच बुढ़ाई न दा टोल वाजिब और एहतराम दी और दीन मंजल मुकाम चले रुकन रकीन पे एहतराम और अदब दे दमा अमर अल्लाह। सूरत कुरैश के द दुनिया परस्त तो द्रे नखा जिक्र कई यो नखा दावा चाह परस्त पूरी दुनिया के खानदन अद्वे नखा दावा च द मुहतरम जाइनु बेइज्जती बे कोला द्रे नखा दारा च दुनिया द मकसद द पार बे दूरी जिम सफर को और मरकज द बैतुल्लाह बे प्रेगुदो द खुदा इबादत मतलब दार है कि मुसलमान लज्जात तवज्जो दिन लबकार दा लेकिन द कुरैश कार दा चिदूरी बा यख मल्क दतलो अवाल तबे द बैतुल्लाह पुनुम बांधे जान ला चंदे और जान ला वक्तना कोला मंग गदनशीनी और खानदानी और पूरी तुझी बा गर्म मल्क दतलो द बैतुल्लाह पुनुम बे वक्तन कोला न आगे जो किस्म रटना तौबीख और ज़जर वर गई क्यों तरफ तो खुद बैतुल्लाह पुनुम जान चतुई और दाग पुनुम टोलो न कोई और बल तरफ तो दा बैतुल्लाह जी कमशीले जोड़ शेरे मरकज तौहीद नागा प्रेदई ताजुब दे बिनद कुरैशो मिनद दे यो सफर जिमी के द पार द हुसूल नमाल चमाल बगटम माल बासिलों और बल सफर पूरी के पकार दे लड़ा च बंदगी खड़वा रब दे कोर च पदे कोर दे बुलंद शीरी मदद शीरी देव जन कुरान के खिताब बनी इसराइल तो ज्यादा थे कनौर खलक अवड़ी न बनी इसराइल उतास खुदा अंबिया औलाद ही नतासो ले उड़ी दाएंगे कनौर खलक दिन पी दी न अफुजादा साहिबजादा ते ओले प्रेरी मूला ते ओले प्रेरी ताला खुजात पकार दी चितीवनी से और पर्यटने खास कड़ी दी कुरैश कुरान के नुम आम बयानी लेकिन तखसीस कई न तो कुरैश निवास कलो खानदान है कुछ दिन दर के नहीं न तो खुदा मबूज तो तश गदनशीन बस पकारशी चिरागत जद्दुजाहद दे इस्लाम द बुलंदे द पारनी और दागा मकसद दमाल गठनी अल्लाह के खुराक और कर दे दिलरा दलुगे ना सम सामान द खुराक की निश्ते वाह दिन गैर जिजरन की पाज की अगदा से मुकाम दे कि गैर जिजरन फसल पे के नो बुब के नो न दलुगे पर मंजिल प्रातोई अल्लाह दार तरफ ना योज बाहिरे समारात कुल शैन दार तरफ न मेरी किरारवानी आव मने वन कर दे दिलरा दे अरे नूर खल्कु सरयारा कुरैश अमन दी न सरद एहसानात द रब्बुल इज्जत तासुद अल्लाह दिन से खुद दाएंगे कि सरीबा ने अल्लाह फजल एहसान की सेहत वलवर की डोडाय वलवर की कोर वलवर की नागल पकारदारी चला अल्लाह ढेर शुक्रिया अदा की अद खुदा दिन पाबंद सी सलोरम सूरत के जो दुनिया परस्त बुल सिफत जिक्र गई कि दुनिया परस्त बुल सिफत बदाई छे देबा और यतीम फकीर मिस्किन रहम न गई बल्कि जो कमजोर मुमी जुल्म और तादीब भी गई विने अवसर चिदरो जनतिया कई दे क़यामत समाना क़यामत न मनी यानी पुखले वही क़यामत से खुदा का मामला और अमल दार से क़यामत तने तैयार नुदरे सड़ी सिफत संग दे दादे अवसर चिरटिए तिमलरा दा टेले और कोलेशी यौम युदअउन इला नार जहन्नम दाआ फरिश्ते बटेले और की टेला तरफ जहन्नम दाएंगे द जो गरीब उम्मी ब्यासरी विनी
نو پاغ رحم نہ کئی او داغو حق تلفی کئی او نہ تیزئی پتام دی مسکین کلم افور حضم کی دا تعمیم دا وجنا لا يحض الناس لا يحض النفس زان تدا نوئی چی دا دو پہلے چاہ دی یو بز مسکین لور کو مہاجر لا دا نوئی چی دا دو روپو سبزی دا یو روپے بزر دا جہاد فنڈ کے ورکوم پہلم بے لگوم نو دا صفتونا چی پا مظلوم ظلم کئی او پاگے کے مادہ دا انفاق نہیں چی دا اللہ پا دین کو لگئی دا سڑے قیمت نمانی نو تا تب شک رازی چولے دے چی مدگزار دے نو اللہ فرمائی علاقت تے مدگزار آگل را چی دی دموز دا مطلب ندی بے خبر دموز مطلب خدا نو چی تا تش موزو کا او پا یتیم ظلم کو دی یتیم مال خورا او یتیم مال تعدی و ظلم کوا دموز دا مطلبو بلکہ قرآن کریم کے دی موز تا موز ندی ویلی لیسا پا کلام دا عربائی کے پمانا دی نشت مدخول دا لیسا نشتے لیسا شیئن جیب کے میں اس شیئ نشتے دارن یہ قرآن کے اللہ فرمائی لیسا البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب نشتے دا غموز چتا مغرب طرف تولارے مخت مشرق تک خانہ کعبے تا یا تا مشرق طرف تلک منگی چیو اولارے مخت مغرب تک خانہ کعبے تا لیسا دا موز ندے ولیکن البر من آمن باللہ لیکن نیکی بستا الپر کی چتا کے دا اللہ صفتو نہیں یو پا خدا ایمان پا فرشتو ایمان پا آخرت ایمان دا اللہ پا کتابون ایمان پا انبیاء ایمان پینزو ذرو سرا او پینزو داندامون سرا واقام الصلاة وآت الزکاة بل چتا کے عبادت تا بدن مراشی کامل قرآن یو نو ذکر کی مراد تنٹول مراد بھی او تاکہ انفاق راشی او الصابرین فی الباساء والضراء او بل کتنا چارے تنگ دستے نو تک لکی دفاع پا دین او کتاب مصیبت زخمی شے نم بدفاع پا دین لکی دانا چه دروغ موڑے انو لکی ما پا دین نا او بل تا چه کمروز ایمان کرے چه دام در کی مضبوطی چه تا وعدہ کرے چه دبا اللہ لمال او بدن قربانوں نو چه موقع راشی قربانہ نو ترستو کینا غلیشا اولائک هم الذین صدقوا اولائک هم المتقون چه دا اللہ صفتون تا کرالا نو الستا مزموز شا او کنا دا صفتون تا کنی نو لیس البران تولدو دا دو نیکی دا مصدر آغست ہے اڑو دا نیکی دستا دا موزد دان یہ پدی صورت کی فوائل للمسلین تو تش مسکے اور تاکہ رحم پہ یتیم نشتے اور تاکہ تعاون امداد د فقیر مہاجر طالب سر نشتے نستاد آموز من دے دا کسان دی یراؤن دا موز چکے نو دا خلق و تزام خے استاد آموز دا دکلاوے دے دا خودنے دے دریا دے ویمنعون الماعون او بل صفت منی کئی اغا معمولی شینا مطلب سر کمال در سخنی غریبی نو تقریر خو کا تحزیز خور کا جہاد معاون مفسرین گئے مانے گئی اوجد اختلاف دا مفسرین دائی چاگا لفظ پپر مانے لسرا گن افراد اللہ شامل دے لیکن شارع داغے تعین نہ لے کرے تو حدیث و صحابہ و تفسیر کی تعین خبر ٹک دے اور جو تعین نہ لے کرے نہ مفسر داغے یو مانا واغلی یو نوا ابل مفسر بل نوا واغلی نو معاون پا کلام دا عربائی کے اغشی دوائی چی دا سری نا کمی پہ نرازی نو تو خو بیانو کے رنتانا سے کمی رازی پا کارداری چی تقریر و بیان خو کے منے کہ تمام تقریر کا ادھر کے جہاد کے تاٹیب دے کے خودن پتہ یاد لرے ایوب خان سره ملاوی کی خیبر بار کے شیخ القرآن ہر قسم کے سٹی چاہتا پکاری اور مطلب دا دے چکتا سا خمال دولت نی نو تحزیز خور کے کندنے کئے او ظالم دا ظلم منے کا نو دا سلور صورتنا پیو نہیں جی بیان کرو
او پدې کې حالت منکرینو چې ارتکاب د منکر کوي نو دا یو صفت سورۃ همس کې حق پرست پورې بخان دي. دیم صفت د توحید او د ایمان مرکز تبا بیزتی اور کوي. دیم صفت مال تبجتجات کوي منډه بوي. او سلورم صفت داغه کې به رحم ني، هغه کې به انفاق او خرچ ني، هغه کې به حق گویاي ني. نو دا سلور صفاتونه د منکرینو او دانګي مرتکبین د منکر دغه بیان کړو. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دا سلور صفتنا فحالت متقین بیانی. سنچ سلور سورتنا فحالت متقبین و منکر او دا بدعمل بیان شو. نو دارنگے دا سلور سورتنا فحالت مومنین بیانی. کوثر پا کلام دا عربو کے دا کسرت نہ دے صیغہ دا مبالغے یعنی ډیر شي او د ډیر مصداق ګڼه. نو دنیا کې په نعمتونو کې لوی نعمت قران دی. نو د کوثر نه بعد مفسرین معنا قران غسته دي. من تا تفهم د قران درکو دا ډیر لوی خیر دی. او د دې تایید ګڼ صورتونو کې دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورۃ یونس کې راځي. قران کریم ته خیر ویل دی ډېر بهتر. او دلته کوثر ویل دی. او د سورۃ مقصد دو سيزونه عبد تاثر دي نو دا دواړه الله له ورکا. نو خدای به تعالی دو سيزونه درکې. انسان سره دو سيزونه دي، یو مال ایو بدن. دا قرآن اصول داری چې د کلی نه د غنو نه یو نوع ذکر کی مراد تناغ کل افرادی. صلات ذکر کو مطلب د بدن عبادت، مطلب دا ہے چې انسان بدن د خدای لپاره مستعمل کا. جهاد پیو کا، موز پیو کا، حج پیو کا، روزہ پیو ساتا، دو منڈے وہ دا اللہ دی دین دپارا. لفظ صلات مطلب دارا انسان بدن دخلائے پا دین کی مستعمل کا. ادویم مال دخلائے پا دین اولگو. نحر اصل کی اخانا رالول پا عربو کی اخلالول دالوی شو. لکا قبائلو کی اسری دا عزت ورکے وہی پیسو اور تالال کا. نظر نحر مطلب مال دا اللہ پا دین اولگو. نو کله چې دا دوه سيزونه ته الله لا ورکی او د دې دوه نه لاس وینځي او د دې تصمیم قصدو کې په خواله وکي چې دا دوه به الله په دین لګو. که د جهاد نیت شي نو بدن باندې باندې زیریږم، او که د مال جد شي نو مال به مرکوم. کله چې د دې دوه نه لاس وینځي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. اگر چې خپل حاجت وو خو چې د دین مقراله نو ارشد الله په دین قربان کړ. نو دو سيزونه بدل کړم، یو کوثر بدل کړم
अदम ता मुकाबिल दुश्मन शानी बदख्वा तवई दुश्मन तवई अख्तर पमाना द मुलवटी अख्ता तश आगा बन तबाकुम नस्ल बोला खत्म कुम कता दा द्वारा जमाना कुर्बान करो और जमा को दीन ने कुर्बान करो न दा यकीन साता कि और वो दुनिया के खैर दरकम दौलत बदरकम अमारत बदरकम तो कुरान आलिम बदे उगुर्दुम अकोसर अगा हौस तमवाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब अल्लाह क़यामत की ओर गई चिरागे उबोत तके शनीदी अदागे गिलासुना पेशान दस्तूरी द आसमान दी यो हदीस के राजी नबी अलैहिस्सलाम की मदीने तो तशरीफ राड़ा यो बुढ़ा खजा हुआ कोंड उम्मे सुलैम और दागे यो बच्चे और दलसु कालो दागनुम अनसो न नबी अलैहिस्सलाम तहराव से चेरे बता सरई तब अदब है दिन बोलता है और ता खिदमत बकई लस काला हजरत तिरकू मदीना मुनव्वरा के और लस काला अनस द हजरत खिदमत करो ये अनस अर्ज को चिया हजरत तब जमा शफात के न हजरत वर्तवे आओ काला फैन तजदुका अनस वर्तवे बता कम दे मुंह क़यामत के बज लोए मैदान दे तो मुसीबत वक्त दे नजबत ता कम दे विनम नबी अलैहिस्सलाम वर्तवे इंदल मीजान आमाल के तरल शीन जबूलारम अवकाल तनीम फालत सरात द सरात खुले के बुलारम अवकाल तनीम न द कोसर पगार बुलारम चरे बवम उम्मतियान होता हलुम्मु इलैया राशई राशई नंद तंद रोजा अद कोसर गिलास उसके बुखारी की राजी चाचे गिलास उखतो फलम यजमा अबदन चरे बतके नहीं शी क़यामत की दाने जी क़यामत की बतके नहीं जी क़यामत की थी नहीं न ब्याद उबो दो शराब खंस शो यानी क़यामत मैदान के चागा जर काला या लजरा काला और गिलास चाह उसको न हजरत गया बना की न हजरत अनस तय हुई चीजों पर अलत उड़ारे दा हदीस के रावी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई चीजों बच्चों के ओम राशि उम्मतियानो उबूस गई यो डर जमात उम्मतियानो बरारवानी चिकल हौस तरावरसी फल युजाद दन्नान हौदी कमा युजादुल बैरुद्दाल न पस बकरी शी जमात हौजना जोत पस के दिल तजूदान पस कोले डल व जमात हौजना रुसु करीशी लका प्रदे उख तासु रुसु कुई दखपुलो बोना और जहन्नम तबेरवान की नजुबा चरिकम चरते बोजई असहाबी असहाबी दागो दमा मरगरी दी उम्मतियान दी चरते बोजई न फरिश्ते बोवई जहन्नम ते उर्दू नजुबा चरिकम चो दमा उम्मतियान जहन्नम तरता हुई न हदीस के राजी फयकाल ली या मुहम्मदो इन्नका ला तद्री मा अहदसु बादक मा तबवलिशी ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता तपत निश्ते स्थान पस दे दीन के नए कार करो गुनाह द्रे किस्म दे यो च द खुदाई सिफत के मखलूक शरीक के चले तो शिरक हुई अद्वैम च द खुदाई हुक्म मात के दे तो फिर सकोई लेकिन मुजुन के अद्वैम बिदअत जी दीन के नए कारों के चागा पैगंबर ने नकल नहीं साहबाना और तेज दिन न गणे दे तो वही बेदात और दूसरे वालों सजा गाने कुरान और सुन्नत जिक्र करी द शिर्क सजा जहन्नम हमेशा और अमल बर्बाद और द फिस्क सजा जहन्नम और शफात बोल गिरीशी और द बेदात सजा जहन्नम और शफात ही निश्ते दे उमदा हदीस दानस के राजी चिकला फरिश्ते वही दे खुदीन के नए तरीका जोड़ा करे हुआ नुजुब अवाम पजाद शफात न हजरत बच्चे की फाकुलू सोहकल्लहुम नुजुब बच्चे कम अल्लाह तबाह बर्बादी के
बज़ाहिर शफात खैरी बहादुर हुई लका नबी अलैहिस्सलाम मंग दीन पर खोले रे और दीन तरीके पर खुली जमंग गाम खादाय द मर्ग व जवान आया सरे हो लगी द हजरत तरीका न कई और दान रखल को तरीकों की दी तो बेदात दो सजा जहन्नम दे और शफात वाले निश्ते और द मुशरिक सजा जहन्नम दे हमेशा और फासिक सजा जहन्नम को शफात बोल के दी दे हदीस किरादी दा हदीस मुअत्ता इमाम मोहम्मद बुखारी मुस्लिम टोल किताबों ने जिक्र करे दे उस साल कोई कि पैगंबर का कार न दे के रद करे हो न दे वो पागल तो इस तरीका जो है कि साहबा उन्होंने नकल बदा सबक दा आजाद दे न सूरत मकसद दाव कि इंसान दा द्वारा मान कुर्बान का न तालब यौ को सरदर कम दुनिया के खैर में दौलत कुरान फाम या को सर बदर कम अगौबद हजरत हौज और खिताब पैगंबर ता मरात ने उम्मत लकल किस्म दे किनाए जिसंगा और अमा जिक्र कई कुरान के दा देर जिक्र कई किताब यो तो मरात न कुल मुंदर को ता खैर देर न बदनी इबादत कवा खास अल्लाह लहा ले रब्बिका मख की सूरत की जिक्र हो चिकल अगर याद पा रखे न तो ले रब्बिका का अमाल कुर्बान का यकीनन दुश्मन सा मुंड वटे भाई अख्तर बेखैर भाई मुंड गुस्कम मख की सूरत की जिक्र शिव چې د دوزخی نه غدارا چې دی به عمل دریا لپاره کوي نو دا غرض شو چې رب دیکھا ته خاص الله لو کا سورۃ کافرون کې بایکاټ ته د جهاد ډېر قسم دي لیکن اول جهاد چې شروع کیږي نه مخړولو نه چې اوسره ارتکاب د منکر کوي بدفعلی بے دینی د الله دشمنی نو اول جهاد اثر راځي چې مخبت نه والے مخړول دا تعاون بنکه دیو جن فقهای کرام لیکي چې په کافر وسلخ خرصول حرام دي د کافل ملک تا غلا وړل وسله وړل حرام دي مقصود سرسی په باب د جهاد کې ذکر کړی دي ولو تتراسا بالمسلم کچره کافرو یو مسلمانان صف کې ودرول دغه پاره چې مجاهدین د دې وجنه په مونږ دز نه کوي نو مجاهدین بڼو بیا غ صف کې چوڑا لغه بولی اگر جګه کرهن ولاړي چې په خوشاله ولاړي نه غیلا سو حکم دی چې د کافر په صف کې ودرې د نوول باغ مسلمان ولي و وجه سره بد مدافعات د کافرونو راځي یا نصرت د کافرو سره راځي نو دانګي یو د جهاد پرمبه منزل چې ما خواره د منکر نه د منکرینو نه مخواره نو سورۃ کافرون کې د بایکاټ ادم مقاطعه مسله ده او الکافرون وای د ما سبقات سورۃون کې تیر شي دي او الاسلام په داخل کړی دي چې تاسو حق پرست پورې ټوکی کوي لکه همس کې تیر شو د شاعر الله په عزت کوي لکه فیل کې تیر شو دنیا اصل مقصد ګرځول د دینم پر خوده لکه سورۃ قریش کې ذکر شو په یتیم مسکین مهاجر امداد نه کوي او دا تاسو جائز غنئ لکه سورۃ مائون کې تیر شو نو الکافرون کې او ما پاربای کې په صفت راځي په ذات نه راځي من په ذات راځي او ما په صفت راځي نو معنا د آیات دا لا اعبدو او کافرو نو بندگی کوم نه عبادت کوم په طریقې چې تاسو کوي کافر خو عبادت کو خو هغه عبادت تاغي الله له یواد نو او په دې به رد کو چې یو الله تبارک فریاد کوي قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ته دې تراغله چې یو الله ته مونږ فریاد کوو
اور عبادت د درو سيزونو نه جوړ دی چې دا یو شی نه دې ته ناقص عبادت وایي او چې دا درې ولا راشي دې ته کامل عبادت وایي انبیاء علیهم السلام په دې راغلو چې ناقص عبادت هم د مخلوق مو کوي او په دې راغلو او عبد الله کامل عبادت کوي د عبادت درې جدا دي یو د معبود نه یریدل یو خیار د اسبابونه لکه مار لړم نه تکي نو داغه د سبب نه یره ده د ذات نه ده هغه سره زهر دا یو سړي سره ټوپک تور ده ته تیار کې نو دا هغه سبب نه بچ کېدل دي ایو د ذات نه یریدل دي چې دې که حاضر یو کو غیر حاضر وي دې ماته نقصان را کولی شي لکه څنګه چې مشرکین وای ک بابا خفشي نو کټ را باندې رول شي او ما ته ټکر را کولی شي حالانکه هغه سره نه تورشته نه چاړه نه تاوین نه موجود دي دا قسم یاره تیار د عبادت وای ادم غختل یو غختل د اسباب ندي چې دې ته معاملې او ابتداءً تم قران ذکر کړی لین دین کول ظاهر سره هغه لین دین کې دا واخلا دارا کا ایو غختل د اسبابونه بالا دي سبب نشته ته غواړي لکه مشرکین وای بابا را مدد شه نو یو دریم د عبادت جز غختل او دریم مینا یو مینا د سبب سره ده لکه سره مال سره کوي زوی سره کوي خدي سره کوي دا ظاهري سبب سره دی ایو مینا ظاهري نه ته په معنی غایبانا کارینا لکه مسلمان چې په خدای مین دی نو دا درې وره چې یو ځای شي غختل یریدل مینا کول دا اسبابونه بهر دې درې ورته وای کامل عبادت او نفس یریدل دې ته عبادت وای ناقص نفس غختل بغیر د اسبابونه دې ته عبادت وای او مینا کول چې پاغه باندې نور قربانه اوینه نه دې ته عبادت وای لا اعبدو تاسو عبادت په کومه طریقې چې کوئی خدای امر مدد کوي بلوم رحمت کوي زدا شنو ځکه منګه مسلمانان یو وعده انځوان نه کوي کفار نه کوي هغه هم خزي کوي مړی هغه سنبالای نه هغه مړی سنبالای لیکن تو وعده مړی بسنګ سنبالای زه په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې توي اسلام کچره تو وعده کې په طریقه د انځوانو چې ډولو سرنای پکې او بیزتی پکې او نه راخذ ګډوډي جنگي نو دا د انسان وعده دی دا د مسلمان وعده نه دی ځکه د پیغمبر ودونه کړیو او هغه کې دا څه دونه نه دا رنګ ډوډۍ خیرات انسان نه کوي امریکا را خیرات نه کوي ایو خیرات په طریقې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې حضرت وخت نه خیرې او تو خاص کې نن درېما درو بش پدا نه دې ته د انسان طریقه وایي دا رنګ دوا د ډوډۍ حضرت و ډوډۍ ورکړی را ستوانه ورکړی دي غوښه ورکړی را خود اله ورکړی چې ناوی سره شپتی رشي ولیمه د ولم نه ولم یو ځای کې دوته وای چې لکه جنای خدا خاون یو ځای شي نه پاس ورکی نو دې ته وای ولیمه طریقه مسنونه او کچره لا یو بل لیدل نه لري ډوډۍ ورکوم نو دا رینګانو طریقه ده دا د عبادت ټول اقسام مړ دفن کول خول دارنګه مال ور کول چې د حضرت په طریقې صحیح ځای کې ولګي او چې بے ځای ورکه هغه ته غلطه طریقه وای سنسات کې په دې ملک کې ویلیجېټو د ایوب زمانہ او د ماشاءالله زمون دارالقرآن د غاړه پلاره بورډ من دارالقرآن لګولو د بهر نه پینځه شپږ کسر راغلیو په دې ملک ګرځیدو ویلیجېټ په هغه وخت کې یو اسکیم د حکومت د کلی اصلاح او د پاکستان افسران ور سره لسدول سود اوافت پر کولو ګرځیدل زو لاړم د دارالقرآن دیوال سره هغه وفد راغی بره داسې وکتل دا څه دی دلته قرآن خولې شي ما یو یسو کوي مې زل وی تعالی درځي مې سلوون راځي وی تعالی الحمد تیرا کا ما تیرا کا وی خندل
زما یو دوست مولارو په دې خطا پر یو خندل مې پروانه شته مې باندې دي په دې بوز دلی شي مې تاسو څنګه راغلی وی مونږ ویلې چې مې دا په انګریزي لفظ دی ما ته په اردو کې وایي وې د کلی اصلاح چې څنګه بچي ما ته تاسو وکړ چې قران کې دا چې صورت شته چې راغلو ویلې چې د کلی اصلاح په کې ذکر ده وینا نو ما چې قران نه ذکر کړي نو خدا بیا اهمه مسله نشو چې تاسو له اهمیت ورکړي چې قران نه ذکر کړي حالانکه قران کې الله څنګه د آخرت اسباب ذکر کړی دي نه دانګي د دنیا اس کتاب په جنگ د قران غو نشي پیش کېده څنګه قرآن بابونه تړلې دي چې د جنگ نه مخکې به مجاهد څه صفات وي د ملک بسا حالت وي د کور به څنګه او د امیر بسا حقوقي او د مامور بسا حقوقي او چې جنگ شروع شي نو میدان د جنگ کې امیر بسا ډر ورکړي او سپای با غاډر څنګه مني او چې جنگ ختم شي یا فتح او شکست شي نو بیا بس چل کوي دا هیڅ کتاب نشته دا یو قرآن ذکر کوي او په دې وجنه د کسرا او قیصر د زورګونو کلو سلطنتونه هغه د عربو بدو لیدار کړ ځکه هغه قرآن لوسته ای په جنگ کوي دا چې د جنگ نمخ کې د مجاهد لسه پکار دي او د جنگ نمخ کې د ملک کې حالت پکار دي او د جنگ نمخ کې کور به د مجاهد څنګه ناغل رب ابونه تللی سورۃ بقره کې دا نه د جماعت اصول بسی چې موږ ډله او جماعت جوړو نو دا غي اصول بسی هغه با سلوري او پنځم باور سره یو به عقیده د ارکان یوي او قانون به یو قرآنی او ارکان بسوسنی امر بالمعروف وي مجاهدین وي او مال بخپل لګي او د اغیارونه بخپل جرګزان ته کای لا تتخذو بتانتن او د امیر بسا کی هغه سورۃ النساء کې ذکر کړی دی ادا یې د مامور او میدان د جنگ کې بسی هغه انفال کې ذکر کړی او چې جنگ ختم شي نو د امیر بس قانوني هغه سورۃ ال عمران اخر کې او د حجرات کې ذکر کړی دی نو قران کې د جنگ طریقې شته دا یې قران کریم کې د معاشره او د اصلاح طریقې شته نو ما غي ته وې چې قران دا مسله نه ذکر کړي نو دا به هم نه ونه یو بل ته یو قتل مینه قران کې صورت ته دا غي صورت نوم دی ویلي جټ ما ته یو قتل الله چې څه دی وې ما قران کې صورت ته پاغي صورت نوم دی ویلي جټ ما ویل په انګریزي کې کلی ته وای کنه بستی ته وای کنه یاو اما په عربی کې کلی او بستی ته بلد وای او دا ته په انګریزي کې د مصدریت ته او په عربی کې الف لام داخل شوی دی په سورۃ البلد پاره کې د کلی اصلاح ذکر کړی دا چې کله بسنګ سمېږي او دا غي درې اصول قائم کړی دي یسسو ما یو امیر بجفاکشي منبر باغسو کی امیر باغسو کی چاغه مخ کې رواني په جهاد کې او دا پلاس کې ټوپه کی انک قادحون الی ربک غفار مراقی دا انګريزانو فوج کې کرنیل مخ کې رواني چرنیل مخ کې رواني ادا د قران تعلیم دی او امیر بجفاکشي مولا امیر کا ناغب برسن شاه خزانه نه پاشن طالب علم فور سرشته پچاغه کې همت نشته او کار نشي کوله پیزار کې په پړیو کې ولار وي چیرې څوک بر سره پړی وسی او جمعه کې بولاري څوک بر ته درې ولګي چاغه جفاکشي مهنتي دیم چې داغه ملک داغه کلی مال پزای لګي وما ادراک مل عقبہ فك رقبتن و اطعام فی یوم ذی مسغبتن تا ته د خلاصي هغه مقام معلوم نه سده هغه دار چې مال را جمع کا چې کوم بے وسله یتیم له اغله پکې ورکا دا نه چې چا ست خطر په غلامای کې په جهالت کې نو هغه سره تعاون کا چې غلامای نه خلاص شي
ټوپا کسوره ولا واخلا کتاب ولا واخلا دعا درم چې دا کلی مشران تواصوا بالحق امنو قران منی و تواصوا بالحق هغه په هر کوڅه کې حق بیانې لیکن چې حق بیانې نه دا قدر چې خلک ور پسې بدل لري کوي نو وتواصوا بالمرحمه یو بل ته وایي خیر دی سپه دغه څه غاپی دا درې اصول او داغي صورت نومي یې خره ویلې دي ما ته وی دا ولا صورت مفصل نه وای ما وبله نو وې سوره مده کې ویل شم درې کاله کې وینه لړ ما کال کې ویل شم وینه دین لړ ما ورځ کې ویل شم درې ګټې کې ویل شم ګنټه کې ویل شم او په دې صورت چې کله ز بیان کوم نو د قران یو آیات باندې پاتې کیږي وته مونږ ته به واورې ما یو کینا څنګه مونږ خار کټنه لسته پراتو منرسه کې زمګر دې ورسره ما صورت شروع کو انګریزي کې لیکه ما ته وی مونږ نن لوي ته مو قران نه پوهیږي تعمیري دار دې ملک نه خره د قران درس کوم ته درس کې د صورت په مقصد نه پوهیږي د آیات په مقصد نه پوهیږي د دما قبل ما بعد سره مناسبت نه پوهیږي غوای قران پورې ټوک کوم خلقم کوي زوم کوم د دې ملک د بد قسمتای یو نه خدادا دام شکر چې لاس کې خوراوا غسته غنې لاس کې راغستل د دې کتاب جرمو لوی کفر بداو رسال رسول مې دی ویلي او د قران ترجمه کوي سن 75 کې د حج لتلم نو زما مرګوره تا حج نو پرې ما کړو پسند 37 کې سلوي کالم شو ودا بیا څنګه راځي مې نفسي حج خلق نه کوي وینا څه مقصد لا براغلي مې رښتیا وم یو ما دې دا دعا غوښتې و چې الله پښتنو کې قران کو اخوا پښتانو په بدعت او په سنت پوهه او سلوي کالو شو د الله فضل احسان دی د چین تر سرحداتو دا یې په هر ملک د قران درس شروع شو نو فرعون چې ډوب شو سلوي کال تیر شو په تقریر د موسی عليه السلام نو هغه کومنده منډه کوئی تور تلا نو الله ورته وی ما جلکان قومک یا موسی ولې په تلوار را لې قال عجلت الیک رب لترضى الله تا خپل دشمن ډوب کو نو زستا شکرې لراغله سلوي کال پس دشمن ډوب شو ما سلوي کال مخکې ما دعا وغوښتې و اوغه مقصد الله پوره کړ نو زه حجم کوم او د خدای شکرې هم ادا کوم چې شکر د خدای چې قران حکم څخه لاس کې واغس کنه او شاید چې او خیال خلق علما به کېشته هغه په کې تدبر او سوچ کې په قران ځان پوي کی نو دلا عبادت ما تعبدون مطلب دا عبادت کو تاسو کوئی مړی ژوندۍ تاسو سموي خو دې په داسې طریقه نه کوم انا تاسو اند کوئی نه زکم لکم دینکم تاسو لا سزا به تاسو دین امال به اجر زما د دین مجارات الخصم طریقې سره کلام شروع کړی خله تاسو په دې خپل دین یې تاسو ورته انجام نه کله چې تاسو مقاطعه وکړه نو سورته نصر کې الله زیره ورته چې مخ دیوارو د منکر نه او تنخواه دې د باطل پرې خدا داغه اودل پرې خدا داغه کورسې چوکۍ دې پرې خدا او غسر دې غم خالي پرې خدا نو د الله امداد براشي نصر او فتح دوه ذکر کړی کله تعاون وی خو سره کامیاب نشي او کله سره فتح وکي قملات رسونی ناغت نه لاړ شي نو قران دا دوه ذکر کړی چې کله ته په دین کلک شي امر دیوارو نو دغه تعاون به تاسو را نشي او هر مقام کې بستافت دی رسو کې بنا او ویني با خلق چې دنه کېږي با په دین الله کې ډلې ډلې دا کومه طریقه چې تا بیان کړه نو فسبح قاعده د لیډرانو دادا چې کله منبرای چوکای ته ورسي نو د خپل جماعت مقصد به یې کی اول بچي وای تاسو لپاره ګرځم تاسو له خیر غواړم بیا به یې کی نو نبی علیہ السلام ته خطاب دی فسبح اگر وبای مسله چې تا کوم جوړ کړی و دا الله ته پاکه نو چې ټول خلق مني نو ته په خپل مقصد ولاړې اعتماد به بچانه کې سبحان الله عما یصفون خدای پاک څنګه پاک دی دا هغه صفات نه چې مشرک کوم صفات وایي مشرک وایي ته خالق رازق خدا مسانه ضروري نه خدای نه پاک دی
خدای احسان کوي جنت ور کوي فضل احسان کوي خود خدای توب صفت نه ور کوي الله تعالی فسبح سبحان الله عما یشركون واستغفره او چې فتو کې نو اعتماد په خپل ځان مکو الله کمانه سستی شي استغفار د سستای د ګنا نو خطاب عام دی دارنګه مجاهد ته چې جهاد وکي کافر ذلیل شي نو الله کمانه سستی شي یا ما نسترحم په کافر راغلی نو خدای هغه ته معاف کړي الله دې مهربان سورته تبت یدا ابی لہب کی مثال خیر فتح هغه لوی کافر چې ستا دشمنی الله به تباہ و برباد کی حدیث کے حدیث زمام ابن ثعلبہ نبی علیہ السلام څخه راغی او د هجرت اتم نهم کالو نو حضرت ته تما پیجنې وینا یا ځان پیجنې وینا ودنن نمخ کې تقریبا 14 کال کېږي اته کال استادل تو شو الله تعالی مکه کې بیا دروس تیر کړی دي ته د عکاظ میله تراغله یاو او تا تقریر په کې کړو کنه یاو وی یو سره یاد شي چې ستا مدافعات کړو هغه ته زمامه وی او زمامه عکاظ میله لګیدل او قبایل خپل خیمه لګولې وی د امیر خیمه مخ کې بوا او روس شاته بداغه د قوم خیمه وی دارنګه مخ کې به بازارو هغه طرف ته بل امیر خیمه او شاته بداغه د قوم خیمه وی دا چې قطار لګیدل په غاز کې نبی علیہ السلام دې میله ته تلو او چې خیمه تبا ورسید نو بدل ایو چې به حضرت والا دا د نبوت دریم کالو تقریبا او چې د حضرت داوا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق هو ای حاجت سرکول والا یو الله دی دا اختیار مخلوق لنه دی ورکړي تاسو به کامیاب شئ چې کله حضرت بداو اله نشاط نه بوډاو جولای کې کانی چولو هغه به کانه ولا اخلاص کم لاله اخل کو ته لیوانه له پاگل له عمل کوي کوي حضرت بشات او کته له بوډا تا او قدم به مخه بیا بل خیمه ته ولار هغه ته به ودرید هغه کې به وي ايو الناس اے خلقو قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلقو وای حاجت سر کول وای والله دې بیا هغه بوډا کانه اخلاص کوي وی چې ونه دي زنده لروانه کله چې زمام خیمه ته ورسید هغه د قوم امیرو نو چې نبی علیہ السلام چغواله بوډا کان راو کو زمام تور راو کړ خبردار زما خیمه مخکې گزارونه کی غنی تور دراله دغه بوډا کان په جولای کې واچو او نبی علیہ السلام زمان تو کتر بوډا ته مخې تیر دا بوډا سوکو دا هغه سره چې اول مولود شریف کړو د حضرت په پیدایش اول خوشحالي کړو هغه خپل وینځ صاحب آزاد کړو چې زیره پیو کو چې ستاره واره بولا پیدا شو نو هغه د ډېر خوشاله نه وینځ آزاد کړ لیکن په نسب کې په حضرت مینو لیکن متبع د طریقې د پیغمبر نو الله چې ذکر کوي د دې امت حالت اده تبای نو دا ابو لهب مخلی ستا مولود فائدہ نه رسي دا رنګ ستا قرباني فائدہ نه رسي چې ته تابعدار د سنت د پیغمبر نه یو سره سید وی صاحبزاده یقولزاده لیکن د سنت پر رنگ چې رنگ نه نو هغه ته د خپل نسب فائدہ نه رسي کدا فائدہ رسول نه ابو لهب ته رسول آل النبي اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعربي آل د پیغمبر خاصوک دي چې داغه طریقې پابند وي خوا کده عجمي کده حبشي کده عربي لو کان آله اهل قربته که آل د پیغمبر هغه څوک چې رشتہ دارانی فليصلي المصلي على الطاغي ابي لهب دا په ابو لهب درود وایا تر دیو جنا چې استاد ذات نه دیو جنا د jihad مسله را عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر زوی پلار سره ډوډۍ خوانه وی خندل یو ولید بچیو خندل وی بدر کې ته د مال توري لاندې راغله همای پلار دې نو ما پرې خوري ابوبکر نړۍ کې خدا او قسم پاک ذات چې دې پیدا کړم
که زما د تورې لاندې ته راغلی نو ما بل چا ته اصله نه وکړې. دې ته ایمان وایي چې د خدای دپاره که ستا پلار وي او کرور وي چې کله هغه مشرک دی د کافر ملګری دی او د هغه وظیفه خور دی چې اول توره د هغه په سټ کې دی، هله به ته مسلمانېږي. او کله چې مسلمانانو کې دا جذبه وه د جهاد چې په دین میانو او جهاد پکې و نو دنیا کې مسلمان غالب و. د کافرو زیات زور دا دی چې د مسلمان نه جهاد لري. بخاری کې یو حدیث راځي دو ځای په یو ځای کې راځي ينزل فيكم ابن مریم، تاسو ته کې به عیسی علیہ السلام راشي او عدل و انصاف قائم کی ويزع الحربه او ختم بکی جهاد. حربه جهاد ته وایي. انګريزان چې کله دې ملک ته رااله نو هغه د دې کوشش کو چې د مسلمانانو جهاد څنګه ختم کړي. نو د بخاری دا حدیث او کتاب نه اصل لفظ دا چې اوس خو د نصاراو نه جزیه منظوروم که اسلام را نه لري جزیه ومني نو دې پرېدم. خو کله چې عیسی علیہ السلام را کوز شي نو هغه به تاسو کې عدل و انصاف قائم کی ويزع الجزیه او جزیه به ختم کی یا ایمان یا مال. حدیث دا سے جزیه به بیان اخلي هغه وخت کې بیا ایمان راړي يهود نصارا ایا با سورا اوس خو د جزیه اخلم نو اصل کې لفظ الجزیه نو انګريزانو راځي د جین نه ټکه وو او د یې پدای باندې بیکرا نو حربتا عیسی په جهاد ختم کی. نو غلام احمد قادیانی پیغمبر کو اغله عیسی مرتبه ورکړه او هغه پیغمبر بشارت کړي چې عیسی کله پیدا شین بیا به jihad نه نزول چې عیسی ما jihad نشته. مطلب دا انګريز دا چې حدیث کې نشته، حالانکه دا حدیث پړمبني جل کې مرادي او دیم جل کې راځي. نو دیم جل هغه بېمانه مليان ته پته نه هغه وایي زول جته ته پاتې شوی. دا رنګه دا روایت مسند احمد کې انور کتابونو کې د دې راویانو لفظ راځي نه وایي زول جته ته. او بخاری کې دا رنګه په فقہ کې تحریف کړی دی بېمان. ا د خلکو نه د jihad ماده لري کړی دا دیو اجنا سورۃ توبه کې د jihad مسله jihad کوي او اخیری آیت چې کله راشي نو دا غي معنا کوي چې نشته په بعض خلکو jihad لکه علما. حالانکه آیت معنا دا نه ده. علما به jihad لذکر دي چې امیر د jihad به عالم وي نو jihad به مو کی او د jihad احکام ممتنع دي. اچ واپس راشي نو يحذر قومهم کو کی چې باید jihad نه ناسه ډېر لوی جرم دی، کفر دی. نو د آیات معنا دا نو مریانو ته نه دا جوړ کړي چې په مولا jihad نشته. دا نه دا بعض تفاسیر کې او دا د انګلیس تحریفات وي. ټول صورت راغله jihad کوي نو رسای معنا دا وکړي. دا نه په آیتونو کې تحریف کړو ځکه دا قاعده ده چې سره پاتې کیږي چې هغه غیرت وي. که یو سره خکور جوړ کی خدای کې وادون کی خسته خدو کی لیکن چې بے غیرت نو هغه خدای لاغني ارسو کولې چې غیرت پکې نو هغه سترګې ته برنيش کته. دا رنګي مسلمان چې هغه کې غیرت نه نو هغه دین پر ارسو ټوکی کوي. جمعه ول رواني رور ور ذبح کوي د ملک نه شړي. نو jihad اصل کې غیرت ته وایي. د جهاد نه د کوشش نه دی چې دا ماده یو سړي کې نه بے غیرت دی. نو څوک ډېر بے غیرت دي سر نه اډو نه کوي، څوک لږ بے غیرت دي اډو زینا، څوک زیات بے غیرت دي جواینا. نو اسلام نوم د غیرت دی. دا انګه چې غیرت یو سړي کې نه دا مال نه بچيږي، دا عزت نه بچيږي. نو ابو لهب اگر کتر دی علاج ابو لهب علاج به فائدہ ونه رسیدتا هغه مال د چې په مولود لګولې او هغه چې د کم کار کړو بشارت ور کړو دنه بشي ورته د لمبو والا اخذ د پورته کوي با خشاک جهنم کې بازان ته خشاک راغونډي سروټ کې اپسټ د دې کې رسای به د پټل کجورو
دارنګ ځان پسې براح کی مطلب دا دی چې د سنت او خلافی نو دای منزل دی او دارنګ د دشمن منزل دی الله به تبا کوي. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.